تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو یو تصویر جاری کړی شوی چې د ماسکونو خرڅونکو یو 9 کلن ماشوم پکې ښکاري او په لاس کې د ټیمې د ټیکس د 40 روپو د تی بازارې پرچه په لاس کې نیولې ده. د ماشوم نه په دغه ټیکس اخیستو د عام ولس لخوا سخت رد عمل مخې ته راغلی دی او دغه د ټیمې د چارواکو د ټیکدار لخوا ظلم او غونډه ټیکس بللی دی. خو د ټیمې چارواکي وایي چې دوی به پلټنې کوي او د ککړ ټیکدار لایسنس به منسوخ کولی کیږي. د 400 د دکاندارانو د حقونو د تنظیم تاجر فدریشن ستر سکرټر میا رحم باچا وایي چې د قانون مطابق ماشوم نه 40 روپۍ ټیکس غستل ناروا ده. د ټیمې دا غونډګردي کوغه ټیکدار دی او کو هر سوکتي خو لکه دا غونډګردي دا ظلم دا بربریت دا حقیقتا چې کوم دی لکه مثال خبره موږ ته نه قابل قبول یو ما خو یو خبره ډیره واضحه کړې ده چې کو لکه مثال خبره ده دغه ټیکدار دی کدا د ټیمې سټاف ته کو دا هر سوکتي کو هر سوک معتبر دی او دا انداز ما په بازار کې چې کم ماشوم مزدوري کوي هغه سوال نه کوي خیر نه غواړي نور سروانه نه کوي او هغه حق حلال مزدوري کوي او دغه ماشوم د پروموټ کولو په ځای او صدا افزای په ځای باندې دی وسره دغه شانتلو بکې نو موږ به چې کم دی لکه نور خلک خو به په خپل الفاظو باندې کوي او زه خو به بازار خود چې کم دی د غریوان نه نسم نو دا خو ته تنبیه ده چې آینده چې کم دی لکه دا شی موږ په بازار کې خط نه مونږ وایو چې دا بازار کې د خلک تجارت کوي هغه چې هر څوک وي او حق حلال تجارت له حق حلال مزدوري له روز نه موږ له پکاره چې موږ هغه سره په خطر کې باندې پیښ کیږو. د ټیمې د ټیکس سپرډنټ تحصیل الله وایي چې ته بازاري اغستل قانون عمل دی او د ګل پروز به دغه ټیکدار نه وضاحت غوښتل شي او کو جرم یې کړی وي نو وضاحت پترې غوښتل شي. دا خو عبد الله نومه رحمان له دا هغه په نوم باندې ټیکړه غونډه یې څوک نه غونډه یې ولکه خو کارداري کنه لکه دا غوي هغه سوي وته مزدوراني پنوم دا غوړي هغه پرونم کتلې ګورو نوټس په لخوا مو څور کوم چې لکه دا اوس صورتحال معلوم شي چې تا ورکړې چانل کلیزیار مطلب دا دی په دغه باندې ته دا په دکاني خو بیا په مطلب دا یو سړی ناس یو ځای ولې کیږي ته په کلام مثلا دا چې په لاس کې دغه خرڅونو دا په داسې سلیکشن خبره نه ده. بل خواستر خبريال سید شهرزاد شاه دغه ټیک قلنګ بلل دي او وایي چې په تصویر کې لیدل شوی چې ماشوم نه 40 روپۍ ټیکس غستل ناروا ده او دین شي کولی چې دغه تاوان په ټول وروس کې پوره کړي بای چې چارواکي دي د ټیکدار لایسنس منسوخ کړي. ورا دا څه کار دی موږ وایو چې ګوره بیروزګاري ده کنه یو خدای ماشوم چې کمزور د بد روزه بروتي دا په چاړ لیبر کې راځي د بد روزه راو مطلب یې چې دغه ځای کې لکه دې چې شل ماس کپ خرڅ کړو باغې کې د 40 روپۍ نشي ګټي او د 40 روپۍ په د جرمانه لګوړي دا کنه نو لکه په داسې دغه کې لکه ماشوم مو د کور راوته د مجبورې نه راوته دی هغه خیر وزن هټل راوته کنه په دې یخ نه کې هغه ځل له مجبور خرڅي د چارج پاوډر هم نه خرڅي او تر هغه نه قلنګلې دا ټیکس نه دا قلنګ دی. عاملس په دغه عمل خوم سخره د عمل خودلې دي او وایي چې باید کاروباریان یا مزدورکار طبقه دي څنګه نکړي شي ینه د دې با سخت نتیجې رامهته شي. د تحریک لبیک ذلی امیر خصیب قربان په دېړه ویلي دي گذر ترزره دی ماشوم ته انصاف ملو نشو او د ټیکدار په ضد کاروي نشو نو 400 په چوک کې با ټیمه په ضد سخت احتجاج کولی شي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400